دا جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېرې دعاګانې کړې دي. جاهلیت په زمانه کې اهل یمن والا په یمن کې یو نقلی کعبه جوړه کړه او په هغې کعبې کې دننه بوتان پراته وو، خلک پتلو دغه بوتانو عبادت پې کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر زیات خفه و په دې باندې، ډېر فکرمند و. فرمایي جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی زما زړه غواړي چې ته لاړ شي دغه جعلي کعبه چې ده دا منهدمه کې رارتاوی کې زما زړه ته به ډېر زیات سکون میلاو شي. فرمایي جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ ځان سره 50 شهسوار کړو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حکم تعمیل باندې روان شو. جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه خو نوی وم مال دا ګوړسواري نه راتله، نو فرمایي چې زه اس ته وختمه او روان شم، نو په مخه به د اس نه را پرېوتمه. وی رالمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې دا داستان بیان کو چې د خدای پیغمبره زه خو د ګوړسوارۍ نه واقف نه یم او زه په مخه چې دی د اس نه را پرېوځمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا وکړه، وی اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیا. جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعا نه وروسته زه چې اس ته وختمه په ژوند کې زه بیا د اس نه نیم راغورځېدلی. او فرمایي چې مونږ لاړو هغه کعبه مونږ روانه کړه، جعلي کعبه چې کومه وه په یمن کې، او بیا مې پکې وورو لګو. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې پته ولګېده، اطلاع ورته میلاو شوه چې جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ او د هغه ملګرو هغه کعبه روانه کړې ده، نو فرمایي وي زما دپاره او زما د ملګرو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک 15 پیرې د برکت دعا وکړه. دا داسې صحابي و.